هغه ډېره ښکلې خبره کړې وه وي 50% پکې 2 نمبر دي دا هغه 2 نمبر خلک دی چې یو جومات کې 50% بالکل یاد کړی دی دا پښتون ورته کوي کنه بل څوک خو نه دی کنه دغه پښتون چې دی نو وګوره په حاشي ویډیو دا پروموټ کیږي په خاص سيزونه دا پروموټ کیږي چې کوم د غلط سيزونه یې هغه به دا پروموټ کیږي 50% خو غټیک ویلي دا خبر خو چا ورته سوچ نه کړي ناسته پاسته نو هغه بدنام خلک دي د سوشل میډیا نو دغه بدنام خلکو سره ناسته مقصد تاسو سره دغه رد د مالدار زړه زوی مایک نه رالي کیمرا د نغم پنهشته چې چا د تاسو پښتنه نو پیسې پکې نه ملاويږي دا منګ روغي کې لیونی دا روغ سړی د وسکار دی کنه سلیونتوب دی منګ کې داسي تانه دا تاسو چې خدای کړی د چا بل هغه کله څوک وجلې په پکوشي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ډیلی خبر ګرانو کتونکو تاسو به ما پیژنئ چې زه جلال صافي مو د خوا کې چې راسه ناستې نو دا به در باندې پیژنم تاسو یې پیژنئ هم د سوشل میډیا یو سټار که زه ورته ویم نو کم به نه په ټیک ټاک هم ډېر راځي یوټیوب او فیسبوک خو د خپل لاس لري د سره بنن خبره ترې کو دا زموږ یو ډیر ښه سوشل ورکر دی سوشل اکټیویست دی خپل سرګرمۍ هم ډیر دي په نن سبا وخت کې کوم سوچو کو لنډ تنګ وخت دی هر چا سره ټایم نشته به دغه سوشل ورکر کول بغیر د سلاله چا بغیر د پیسو دا کول ډیر ګران کار دی دا ډیر غټي سینې غواړي دا د هر سړي د وس کار نه دا خبر زار ځکه کوم چې دا د هر سړي د وس کار نه مونږ اکثر وګورو په پروګرام خلک کمنټس وکړي کنه تنقید وکړي نو تنقید برای اصلاح کوو چې مونږ ته خوشحالي وو او چې داسې تنقید وشي چې هغه کې د انسان بې عزتي کیږي نو په هغه مونږ ډیر زیات خفه کیږو راځو د غرور له سبا خبره ترې کوو په سوشل میډیا تاسو ډیر نه د اکثر ناس د خلکو سره چې په سوشل میډیا ډیر زیات بدنام شوي دي د نن سبا کوو د زمانه بدنام ترين خلک د سوشل میډیا چې کوم یادېږي مونږ دا نه وایو خو خلک دنیا غوي ته ګوت نه شي دا په غلطه دي دوی بدنام دي دا غوي سړي رناسته پاسته کوي مون خو ته ډیر ویل کا واوړه د خلکو نه قلار شه و دې نه قلاري نن په دا حواله د دې سره خبره ترې کو خو سٹارټ کې به دا تاسو کوم چې سوشل میډیا ته څنګه رالي څنګه د جان کړ چانه متاثر شوي کنه د وړوکوالي نه دغه سوچو نو دغه حواله سره دوی خبره ترې کو د ټول نمخ کې خو ایاس شجر سره تاسو ته ډیره مننه شکریا تاسو د ټیم را کول ډیلی خبر یو جهان مننه په الله باندې ګران شي تیروي خو ژوندون ځان د لپاره خرڅوک ژوند هغه د بل خدمت کې تیر شي جلال بایستا او د ډیلی خیبر د ټول مینوال یو جهان مننه خوشاله شي ډیره مننه وروره قدرمن شي په الله ګران شي لومبه پښتنه به مې دغه څنګه چې ما کتون کو ته ویل چې ایاس شجر سه سوشل میډیا ته څنګه را لید چانه متاثر شو کنه زړه کې داسې د خدمت جذبه یا خپل سزاتی لالچو سو جواب وی کو نیت وی د کعبه د جوړولو د بیوسه انسان زړه جوړ کا کعبه ده نو بیوسی ډیره د سیمه او ډیره ځپل شوی ده نو د سیمه ته ضرورت اور هغه لفاق غټلن انسان کې وی خوي نو بس ما تخکارې دا چې زه د مایک راغشتې شم د دې حق ادا کول شم د خلکو आवाज رچتول شم او د ظلم مخنیوي کول شم او د چا د ترهګرۍ نه د چا دمکې نه یریږم نو بس د مایک مې وچت کو د انتخاب مې وکړو صرف دا راته وایي چې کله دی فلټر وته دا خو ریسکی کار دی هر قسم حالات پکې راځي نو کور ولا سوال د جی بي بي یا کور ولا تاسو شکر دی وادم کړی دی نو سم مشکلات وغیل چې راسیز مکو یا کوي یو خبر دا کوم چې انسان ته په کور کې فاینانشل ایشوز وي نورم د انسان خپل پرسنل داسې کارونه وي چې دا غي لکه بل چې دی نو د مایک ګرځول یا دا پروګرامونه کول ډېر ګران کار وي خو چې کله د پسې دا سپورټ نه وي چې دا کار وکړو نو تا کار نشي کولی نو شکر الحمدلله زما د مور زما د پلار زما د رونو زما د ټول کور والا چې دی نو ما پسې سپورټ د مایک چې ما سم کړی دی تا چې کومه خبره وکړه چې په دې کې ډیر زیات دمکې ملاويږي یقینا ماته ملوشي د ډیر زیات ملوشي وي خو خبره ما کور کې پټه ساتلې ځکه چې دا چا د بچیم چا ډیر په سخت رالوي کړم نو خبره پټه ساتلې نور پروګرامونه م کړی دي او کوم چې د خوشاله پروګرام او کور کې مخولي او کوم چې د غم پروګرام یې خامخا پای کې سری کوي او د مور خپل ځل ډیر نرم وي کنه نو پروګرامونه اکثر موږ داسې اپلوډ کړی مور خپل ته خولي نه خو دا ډیر انتخابي د ټولو نه مشکل کار د مایک راغسل دی دا راته نن سبا کوم ګورو چې روغ انسان نو بغیر پیسو خو څوک چرته زم نه اسیم نه به سړی خپل پېټرول هم خرج کی ټیم هم ضایع کی دا خپل کیمرا مایک دام ساسي نه کی کنه دا ټول سیټ اپ کړو نو ما په 50000 روپۍ ځان په غریبي کې کړه کتون کو ته پته زموږ ډیر زیاته غریبي ټول سوشل ورکران کوم ګور د مالدار سړي زوی مایک نه رالي کیمرا د نغم پنهشته چې چا تاسو پوښتنه نو پیسې پکې نه ملاويږي دا منګ روغي کې لیونی دا روغ سړي د وسکار دی کنه سلیونتوب دی منګ کې داسي تانه دا تاسو چا چې غریبي لیدلی چا چې بې وسیل دلی
چا چې د خان اواز اوریدلی، چا چې بوجې ګرځولي، چا چې د سیمټو بورې دویم چت ته خېجولي، اب مایک راخلي، اب د مایک انتخاب کی، ځکه چې هغه غریبي لیدلې ده، هغه درد لیدلې، هغه ستونزه لیدلې ده، کړم لیدلې ده. څنګه چې تا خبرو چې خان بچی نه رالي، هغه د سونې په چمچ کې د چاندې په چمچ کې خوراکي، اته د غریبي صفته ده، هغه ته د لوګي صفته ده، هغه ته د باران د ساس کې صفته ده چې کوټه کې راسي، هغه ته د یخنې صفته چې په بلستان کې هوا راځي، هغه ته د لوګي صفته ده. زه هغه الفاظ نشم بیانولی، خو زه بیا دا خبره کوم چې تا کوم خبره وکړه چې بغیر لالچ، بالکل بغیر لالچ کو اریو کار کو ټول مرګري کوي، د اډ پیسې اخلو او ټول خلکو تخکاره ده. خو چې کم د غریب پروګرام، د جمعات پروګرام، د مدرسې پروګرام، چرته د ډونیشن پروګرام شو الحمدلله فری اف کاست. زبردست. الله دې موږ نور مو وسو توفیق تاسو لمونږ لراکي چې دا د غریبو خدمت کو. پښتنه کوم چې داسې سم مسله دی کې مخ ته راغلی چې په تاسو باندې بلین لګیدلې یا چې چاله پروګرام کړي هغه ته چا داسې خبرې کړي چې دا سړی غل دی، د پیسې غواړي، دا دغه مشکلات مخ ته راغلي اکثر موږ څه شوي داسې. نو تاسو نه ځکه څنګه چې تا خبرو کړې ریسنټلی یو میاشت مخکې ما یو پروګرام کړی دی غریب آباد خطیانو کې، یو ماشوم د اکسیډنټ کړی دی، نوجوان دی، په کټ باندې پروت دی، د کټ بندیوان دی. ما چې پروګرام وکړ یو 2-3 ورځې پس ماته دغه والد صاحب رنګ وکړو، د الیکشن دروازه چلی دی، ماته کال وکړو چې دغه د ماته یو کس کال کړو چې مال 4000 روپیا ورولګه، ماته 15 لک روپیا چې دیغه منزور کړی دي، و 4000 روپیا مورته ورسند کې بیا را ترنګ وکړو چې ما هوته ته 14.5 زره یاد کړی، 14000 روپیا یاد کړی، بیا را بس رنګم بند کو نمبر بندم شو. نو مې ته ماته رنګ ولې نو کومه چې دا بس تا دویم پروګرام نه زوین چې په دې معاشره کې، په دې سوسایټي کې، په دې ایرا کې، په داسې وخت کې زین چې داسې انسانان هم شته چې هغه د الله کورونه نه پریدي، هغه مدرسې نه پریدي، هغه غریب هم نه پریدي، چې یو انسان د الله د نوم په کور باندې چې د خلکو نه پیسې وي، د یو کاري صاحب نه یو ملانه داسې ریسنټلی وشو واقعي تاسو سره وشوه، داسې نور مرګري چې دی موږ ته وي هغوی سره وشوه، دا پکې ریسنټلی ما سره وشوه، ما خبره نه کوله چې دا خبره رااله پکې کې. نو زه چې دغه خلک ته د سوسایټي د زخم خلک دي، من خو خدای شته چاره باندې 10 روپۍ قرض هم جوړ کړی نه ساته به پردی پیسې ول به د جمعات پیسې ول، دا زما ذهن منی دا به انسانان زمونږ یو ورور هغه ډېره ښکلې خبره کړې وه، وی 50% پکې 2 نمبر دي، دا هغه 2 نمبر خلک دي چې یو جمعه کې 50% بالکل یاد کړی دی، دا پښتون ورته کې کنه بل څوک نه دی کنه، دغه پښتون چې دی نو وګوره په حاشي ویډیو دا پروموټ کیه، په خاص سيزونه دا پروموټ کیه، چې کوم د غلط سيزونه یې هغه دا پروموټ کی. 50% خو غټیک ویلی، دا خبر خو چا ورته سوچ نه کړي، بس مونږ صرف وردانګو په انسان باندې دا پیسې چې والی کاری سیم نه خو پښتون کنه پښتو کې وترین کړي، یا چې د غریب نه پیسې والی 300 روپیا مړه سده ته دې انسان سوچ وکړي چې الته دغه بچي مړ کیږي، ته دلته دغه نه 300 روپیا، نو دا خو د انسانيت په نوم باندې یو تور داغ دی، وحشي دی، انسانيت خو د نړۍ لري خبره ده. صحیح. کو تا چې د کوم خلکو سره ناس ته پاستره نو هغه بدنام خلک دي د سوشل میډیا، نو دغه بدنام خلکو سره ناس ته مقصد تاسو سره دغه راته کو ته وګورئ کنه جلال بھائی، نو د انسان نه نفرت نه کول پکار، ما کې بشل خامې وي، خو داغه د خامې نه نفرت کول پکار دی. زه کو زما کو چا سره مطلب ناسته د زما عزیشان سره ناسته، یا زما کاشف سره ناسته ده، الف خان سره ناسته ده، اصغر سره زما رابطه ده، چې سونم زموږ مرګري د سوشل میډیا کنه او وی باندې سبلیم لګیدلی وي، نو زما به داغه د هغه سیز نه نفرت وي کو هغه پکې وي، دا انسان نه نفرت نه کول پکاره ته چینج کول شي. نو زما مقصد دا وي چې زه دته دا غلار اوخم کوم لار چې زما د پر حدیث شریف مفهوم هم دی چې ځان د پر سخ وغه به د بل مسلمان ورو د پر خوخه، نو زما مقصد هم دغه دی، نور د هغه چې سکینو دا غوي خپل عمل زما خپل عمل، او زما مقصد دی چې دوی خپل ټریک ته راولم او په هغه سیګ نه داوی نفرت کوم چې دوی غلط دا هغه انسان نه پرسنی نفرت نه کول پکار. دا خبره بالکل ټیک ده چې د انسان نه نفرت کول نه پکار، ځکه چې الله پاک د خپل بنده سره یو مندونه سیوا مینه کینو چې دا بنده سره ته دومره نفرت کی، نو دا هغه کار نه بالکل ما یو مجرم ته وتاڼه کې ولې رزتانه نفرت نه کوم ستاره دی کار نه نفرت کوم، تا چې کوم کار کړی دا غلط دی، نو دا خبره دمو کړه، نو د انسان نه نفرت بالکل نه پکار. خدار ته وای دا دوه مرګ دي په سوشل میډیا ټول خلک پیژني، بدنام هم دي، دا غوي خپل کې سلانجه جاخره نمونه زنه اخلم، نو غي یو بل پس کنځلې منځلې دار د بد ویلې اخیری تا دا غوي روغ وکړه او بقول ستا چې تا به سوایس میسجونه موکړه، نو دا خبره به زوم کم خیر لګه کلیر بکم چې یو دوه انسانان روغيږي پاره کې کته دروغ وي د الله د رضا لپاره، په دغه دروغ ته ګناګاری کې نو تا پاره کې صدروغ مروغ ویل دغه مقصد دي سود دغه مطلب څه پیسې مې سره ته دغه روغ کې ملاوي دي کنه بل سلاله چوکي کنه د الله رضا
ستا په دې سوال کې چې دی نو جواب پروت دی. یو مقصد خو دا و چې د الله رضا وه پکې، دویم مقصد دا و چې دوه مسلمانان روشي، دریم چې کومه خبره وه کله چې دغه مسله راله زه به خیر د نومونه وام کړمه د زیشان او د کاشف، هغې کې د غلا شینې پیسې ولې شوي، یو دا الزام و. دویم چې و نو هغه د زنا و. دا کله نه چې سوشل میډیا اوپن شوې 2015 نه 3G 4G راغلی، سوشل میډیا سټارټ شوی، تاسو راغلی، نور ملګري راغلي دي، اوس هم روزي الله پاک دې وکړي چې په نېغه لار باندې روان شي. نو دغه یو خبره بار بار چلیدلې ده چې غلا شوې ده، پیسې ولې شوي، خو دا خبره نه وه ټچ شوې چې زنا شوې ده. په پس ټایم دا خبره ټچ شوه، او که وګورې د هغې نه پس چې دی ما پرون هم یو ویډیو اپلوډ کړې ده، بهن مې شیرز دي پې 950 ویوز دي پې، بخن مې شیر چې په دې ویډیو باندې راځي نو په هغې باندې د لکونو ویورز بو، او چې د غریب ویډیو به ته اپلوډ کړه کو تا ایون ستا په پیج باندې یا د نورو په پیجونو لکونو ویوز او خلکو به څخه ډونیشن کو، هغه څیز ډېر زیات بدنام شو، هغه څیز ډېر زیات ولړی شو. نو ما وویل چې دا روغ وشي، یو خو دا مسله ختمه شي، بل د دې د وجې چې د یو غریب اور افیکټ کېږي، د یو غریب چوله ودرېږي، د یو غریب ماشوم چې دی د هغه علاج نه کېږي، د یو مورکه صادر تار کېږي، د یو تره اوږه چې دی هغه په سیمټو په بوجۍ باندې ونسولې کېږي چې هغه د هغې بوج نشي برداشت کولی. نو زما مقصد صرف دغه د الله رضا وه، دویم چې دا ومې چې دا سیز بدنام شي نشي، او دې مایک سره زما ډېره مینه د خپل ځان نه مې چې دا بدنام نشي. صحیح. دا راته وایي چې تاسو خو ډېر خدمت وکړو د پښتنو، اینو موږ دغه اعتراضات مو چې کوم زمونږ په زړه کې دغه دا و چې تاسو د خلکو سره ناسته پاسته هم خبره شوه، کتونکو هم یقینا چې دی پوه شوي وي پې سوشل میډیا کې چې تاسو څومره وخت کار وکړو، تاسو څه وکړه، مطلب د غریبو دپاره څه وکړه، داسې یو غټ کارنامه راته ښودی چې چېرې یو بېوسه لم پروګرام وکړو، دغه دا کار وشو، یو غریب له موږ دا کار وشو، جومات له موږ دا څه پکې داسې شوي دي، مطلب چې چا څه ډونیشن شوي یا څه مرسته شوي یا د چا ژوند ستاسو د دې مایک یا کیمرې له کبله بدل شوي؟ ماشاءالله ما چې کوم ځای کې پروګرام کړی دی نو څه ناڅه وس مناسب چې دی ډونیشن هغې کې شوی دی، او د وخت نه چې دی نو زه یو مطلب سوشل انسان یم چې خلکو سره ملاویږم ډېر زیات. نو کله نه چې ما ته خبره وکړه چې کله نه سټارټ شوی نو تقریبا د 2018 نه پراپر زه اکټیو وم، و خو د مخکې نه خو 2018 نه بیا اکټیو وم، بیا څه مسلې رالې نو 2.5 کاله د سکرین نه غیب وم، مایک پروګرام مې نه کوخه، سوشل ورک سټارټ و، بیا چې دی نو کووډ چې کله راغی نو په هغې کې هم شکر الحمدلله زه ګرځېدلی وم، تقریبا 2.5 لک روپۍ ما د ملګرو نه یار دوست نه په 10 په 6 او په 15 چې دی پیسې ما راټولې کړې وې، او کوم چې افیکټډ فیملي و ما سره لیسټونه اوسه پورې هغه پراته دي، او هغه ما هغې کې تقسیم کړی وې، داسې مونږ راشن هم وروړی وې، داسې چې کوم څیزونه وو د ایون د پیزار پورې چې دی ماشومانو ته مونږ دغه کړی دی. د هغې نه علاوه ته وي چې کومه داسې غټه کارنامه، د هغې نه علاوه غټه کارنامه زه دا ویم چې دغه دی ایک انسان کی جان بچانا گویا سر انسانیت کی جان بچانا ہے. بلډ باندې ما ډېر زیات کار کړی په خپل کلي کې چې دی نو مونږ به چې چاته د بلډ ضرورت شو نو مونږ کووډ کې چا بلډ نه ورکول، نو د هغې نه مخکې مو په کرونا کې خو خلک ډېر زیات تېرېدلي، نو په بلډ باندې چې څونه ډېر کار کړی هغه مونږ د خپل جیب نه کړی دی، او فری اف کاسټ هم خلکو ته چې فایده ورسولې ده. او داسې د دنیا جوماتونه او د دنیا داسې کورونه چې هغه د 15,000 10,000 50,000 روپۍ شي نو هغه که زه وکړم نو په کروڑونو روپۍ وي. بل دویمه خبره چې پکې د ټول نه اخامه خبره دا ده چې کوم ځای کې پروګرام کړی دی شکر الحمدلله خلکو را باندې اعتماد کړی دی، د هغوی سره شوي دي، خو د ظلم خلاف هم کړی دی، داسې د دنیا مرګونه شي مونږ ولتلي اواز مو چت کړی پروپر طریقې سره. ډېره مننه ګرانو کتونکو، دا ووایاست شجر صاحب چې د مردان ضلعې سره د هغوی تعلق دی، د هغوی سوشل ورک روالې سره د هغوی سره زموږ دغه خصوصي خبرې روانې وي. اخره کې به ته یو میسج اخلم دغه نوجوانانو دپاره، هغه یوت دپاره چې نن سبا خوشي تشي ګرځي، بس پبجي دی او هغوی پراته دي په هغه غم باندې. نو که مور او پلار ورته کور کې خبره کوي نو بس یو خبر او دویم درز ماري، څوک خودکشیانې کوي، څوک په غلطو لارو رواني. نو دا په خپل هم نوجوان دی، دغه سټیج نه تیر شوی روان دی، د عمر ډېره مرحله تیره کړې ده، او زما په خیال چې الله دې ولې نور عمر کړي، الله دې زرکلین کړي دغه هارون باچا خبره. خو اخره کې دغه میسج دغه کتونکو ته سبا ورکوي خپل یوت ته، خپل کل ته. یاره دغه یوت دا یو خبره کول غواړم چې وخت ډېر زیات قدر وکړي، وخت چې یو فیره لاړو نو تو کړی لاړې چې څنګه واپس نه راځي، داسې وخت هم نه راځي. د خپل سیمې د پرمختګ دپاره، د خپل فیملي د پرمختګ دپاره سوچ وکړي، الله پاک تاسو څه نه څه ټیلنټ په تاسو کېښي. کو جلال صافي نن د مای کېښی دی کې یو ټیلنټ دی، هغه ته پته لګېدل چې زه صحافت کول شم، داسې په هر چا کې به یو خپل ټیلنټ وي، نو هغه ټیلنټ ځان کې وپېژنې او په هغې باندې کار شروع کړي، د سیند به پرمختګ کړي، د پاکستان به پرمختګ کړي، او ستاسو ژوند به هم
سوکاله وي او د کور دپاره به یو نوې زیری وي. ډېره مننه، خوشحاله شي، قدرمن شي. ګرانو کتونکو یو خبره نیم کوم به دا پروګرام وخت سره ترسته کې لګو غدم شو بخنه غواړم دا غي دا مایک راغستل یا دا کیمرا راغستل ما وړاندې ویل چې دا ډېر ګران کار یو دا غي والي سره موږ د خبره ترې موږ د شپې هم ګرځو د ورځې هم ګرځو په باران کې هم ګرځېدلي او هر څنګه حالاتو کې ګرځو تاسو په دواګانو سره نو که په سلو کې یو انسان دوه د لاس د انسان یو انسان دوه جون زموږ د لاس بدل شي نو په دې کې دی چې موږ نه الله رضا شي نور خاصم زموږ عملونه نن سبا د فساد او د پیتنو دور دی نو کې دې الله په دیو په دغه نیت راوتی تاسو په ذهن کې کس سوالاتي کس دغه موږ به بیا هم راځو دغه شان پروګرامونه به تاسو د پاره راوړو موږ باندې کولای شي سې اعتراضات تاسو د ډیر اوروالي سره ما والي سره او یو خبره بل کوم دي چې کوم خبره زموږ شو چې دغه د مدرسو په کاته کې د جماعتونو په کاته کې موږ کوم پروګرامونه کړی به دغه خلکو ته خلک رنګونه کوي چې راز ایاز شجر خبره کوم زه جلال صافي خبره کوم زه زهیر خبره کوم لکه داسې موږ شو درې وړ مرګ او ته مهرباني وکړه بل نمبر ته رنګ وکړه دی به تعالی کارو کی نو دغه خبره شوه مولیان صاحبان هم ډېر خفه چې پروګرامونه کړي هغوی نه یو نیت 900 روپۍ والے بل نه 900 والے داسې موږ سره دوه درې کیسو انټرویوانې په وړاندې وشوي تاسو کتلي نو دا خلکو نه خبردار شي چې څوک هم داسې کال تاسو ته وکړي ځان ساتئ دغه ګڼ کپام نه دغه پراډیان او بس په خپله ژوند وکړئ نور ژوند ته پرېږدئ اخري دغه میسج سره خپل کوربه جلال صافي او ایاز شجر له اجازت ورکړئ په دغه دعا سره چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان.